سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل یوسف زیم د سونه پښتونخوا د پیښور سټوډیو نه یو ځل بیا د پاکستان او د انډیا په منځ کې د یو واقعي یا د یو حملې په بنیاد باندې چې ډېر زیاته کشیدګي پیدا شوې ده او انډیا میډیا چې کوم ده یا انډین حکمرانان چې کوم دي هغې حسب روایت حسب سابقه په دغه واقعي کې کم چې په پلګام یو علاقه ده هلته کې شوې ده په یو حمله کې تقریبا 30 کم ټورست چې وو هغه وژل شوي دي، 11 چې دي هغه پکې زخمیان دي. حسب روایت حسب معمول د هغې ټوله ملبه چې ده، ټوله ذمهواري چې ده یو ځل بیا په پاکستان باندې اچولې ده. حالانکې په دغه ایریا کې د انډین فورس تعداد چې کوم دی هغه ډېر زیات دی. هلته کې په مختلفو وختونو کې مسلسل اپریشنز هم کېږي او بیا انډین میډیا چې په کومه طریقه باندې د انډین فورسز د سکیورټي دغه معاملات یا دغه لیبس چې کوم دي، سکیورټي لیبس چې ورته موږ وایو یا انټیلیجنس لیبس چې ورته موږ وایو، د هغې نه د عوامو د توجه لرې کولو دپاره په پاکستان باندې یو ځل بیا الزامات شروع کړي دي. تر دې حده پورې چې بعضې وزیران چې کوم دي هغې دا اعلانات کړي دي چې پاکستان په دې کې ملوث دی او د دې خلاف به موږ کاروایي کوو. دا اول ځل نه دی چې کله هم په انډیا کې یا په د کشمیر په دغه ول ریجن کې داسې واقع وشي، داسې حمله وشي، نو انډیا د پولیټیکل پوینټ سکورینګ دپاره یا د پریشر ټیکټس په طور باندې پاکستان چې کوم دی د پاکستان خلاف پروپیګنډه شروع کړي، دمکیانې ورکول چې کوم دي هغه شروع کړي او بیا د انټرنیشنل کمیونټي د همدردۍ حاصلولو دپاره یو داسې کمپین لانچ کړي چې د هغې د ګراونډ ریالټي سره بالکل تعلق نه وي. په دې والا واقعه کې چې کوم د انډین میډیا یو بیانیه ده، د یو کس نوم اخیستی کېږي چې سیف الله قصوري، چې هغه د دې واقعې یا د دې حملې ذمه دار دی بقول انډین افیشلز او انډین میډیا، وایي چې هغه په دې کې ملوث دی، هغه ماسټر مایند دی. عجیبه خبره دا ده چې هم دغه انډیا د انډیا دغه افیشلز او انډین میډیا چې دی د دې نه مخکې په 2000 کې د سیف الله قصوري چې کوم دی نو هغه په یو اپریشن کې وژلې ډکلیر کړی دی. مطلب دا چې دا کم کس چې د پرونۍ واقعې په بنیاد باندې د هغې ذمه دار چې دی هغه دوی قرار کوي چې دی ذمه دار دی سیف الله قصوري، نو یو ځل د انډین میډیا او د افیشلز مطابق دا په 2000 کې چې دی هغه وژلی شوی دی. بیا د کمال خبره دا ده دا مدکه خیز یو آپشن دی یا یو ټیکټس دی چې هم دغه قصوري صاحب چې دی هغه دغه انډین افیشلز او میډیا چې دی په 2015 کې چې دی یو ځل بیا وژلی دی او اوس چې دی هغه بیا راژوندی کو او چې د پرونۍ واقعې ذمه دار چې دی نو هغه دغه کس دی. بیا په بل طریقه باندې که موږ د دوی د ټیکټس ته وګورو، کله چې هم انډیا ته یو فارن ډیلیګیشن راځي، په دې ټایم کې هم د امریکې یو اعلی سطحي ډیلیګیشن چې کوم دی هغه د انډیا په دوره باندې دی، چې کله هم داسې یو ډیلیګیشن راځي نو د کشمیر د مزاحمت په پس منظر کې یا تناظر کې انډیا چې دی داسې واقعیت چې د هلته کې وشي یا وکړی شي، پلان کړی شي او د هغې ټوله ملبه چې د پاکستان باندې راواچوي. دا ټیکټس د انډیا ډېر پخوانی دی، اگر چې کراس بارډر ټیرریزم چې دی په دغه علاقه کې هم کېږي، خو د دې نه مخکې که موږ ګورو نو پاکستان کې خو ایغ په نیغه باندې په بلوچستان کې د انډیا میډیا د انډیا سابق جرنیلان سیاستدانان هغې بالکل د یو قومي پالیسۍ تحت په ډیلی بیسس باندې دا اعتراف کوي آن د ریکارډ چې موږ په بلوچستان کې نه صرف دا چې مداخلت کوو، هلته کې فنډینګ کوو، بلکې تاسو ته به کلبوشن چې د هغه یاد هم وي چې هغه په کومه طریقه باندې هغه اعترافات وکړل او هغه دا ومنوده چې زه په بلوچستان کې د پاکستان مفاداتو ته یا د پاکستان خلاف چې کوم دی هغې ته د نقصان رسولو دپاره اپوینټ شوی یم. په دغه ټول بیکګراونډ کې د پاکستان رد عمل چې دی ډېر سخت دی او د پاکستان د عوام نه علاوه د کشمیر چې کوم تجزیهکاران دي، د کشمیر چې کوم عوام دي، هغې هم دا سوال را پیدا کوي چې د انډین فورسز د سکیورټي او د انټیلیجنس لیبس ذمهواري چې کوم ده هغه په پاکستان باندې موږ څنګه اچولی شو. بیا دا چې ولې د هر فارن ډیلیګیشن د انډیا ته د راتګ نه بعد چې دی داسې واقع کېږي. ډېره مننه.